بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه او کله چې ویلو موسی علیہ السلام لقومه قوم خپلتا ان الله بشک الله یامرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره قرآن ما بعد فعل فتاویل د مصدر سره ګرځي نو معنا بدا سکے ان تذبحوا بقره فسبح کولو د یوغا قالوا نو قوم بني اسرائیلو اتتخذنا آیات نیسی مونگ لرا اے موسیٰ علیہ السلام حوزوان پٹو کو سرام قالوی موسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ زپنا وارم فاللہ سرا انکونا من الجاہلین دا چشم دزود جاہلانو نام قالو دیو دولنا دعاو غار زمونگ دا پارا ربکا دا رب خبلنا یبین لنا چه بیان کی مونگتا ما ہیا صد صفت دا عمر دا دیغوا قال او فرمائل موسیٰ علیہ السلام انہو یقولو چی یقیناً شان دا خبر دادے چی اللہ فرمائی انہا بقرتن گریا خدا مفتدا و خبر شو ان حفظ خروف مشبہ بالفعل و ها ضمیر اسم شو بقرتن خبر شو انہا یقولو بیشک اللہ فرمائی انہا بقرتن یقیناً دا غوادا لا فارد ولا بکرو ند زڑا بوڑے ولا بکرن او ند نوی زوانا یا دا بقرتن موصوف کا لا فارد ولا بکرن ولا صفت کرو یا ودا سے مانا کے انہا بقرتن یقیناً دا سے غوادا لا فاردن چن دا زڑا بوڑے ولا بکرن او ند نوی زوانا اوانم درمیان دا بین ذالکا پمند دی عمر کے یعنی زوانے او بڑاوالی منس کے درمیانہ غوالا ففعلونو کے ما غصتو مرون چتاوستے حکم کولیشی قالونو دیو دولنا ربکا دعاو غالا زمونگ پارا درو خپلنا یبین لنا چی بیان کی مونگتا مالونوها صد رنگ دیغوا قالاو فرمائل موسیٰ علیہ السلام انہو یقولو چی یقیناً اللہ فرمائی انہا بقرتن صفرا یقیناً دادا سے غوالا چی تک زیڑا دا فاقعن لونها تیز درنگ دیغوا تصر الناظرین حیرانوی کتن کو لرا قالو دیوی ادعو لنا دعاو غال زمون دا پارا ربکا دا رب خپلنا یبین لنا چی بیان کی مونگتا ما ہی صد صفت دا عمل دا دیغوا ان البقرہ بیشک داغوا تشابہ علینا گڑا وڑا شوی دا پا مونگ باندے و اناو یقینن مونگا انشاء اللہ کچرو غاڑی اللہ نو لمحتدون رسیدن کی مونگا مقصد خپلتا قالو فرمائل موسیٰ علیہ السلام انہو یقول یقینن اللہ فرمائی انہا بقرتن یقیناً دادا سے غادا لا ظلولن چند جوتی تسیر الاردا چی اڑیز مکلرا ولا تسقل حرساون دا رٹی چوب کی پسل لرا مسلمتن روغ رموٹ دا لاشیت فیہا نشتریز داغ پا دیوان دے قالو دیوی العانا اس جیتا رات لوکلتا بالحق پورا بیان فزبہوها نو دی زبح کڑ دیغوا لرا وما کادو یفلون او نو دی چی دا کار کڑی مخکل دی بیاننا دا بنی اسرائیلو تا درم خطاب شروع او پدی کی د دې د مشرانو او د موجوده يهوديانو بنی اسرائیلو بده ذکر کولې چې پاغي کې ډېر زیات بده دي او پاغي کې ډېر زیات نقصانات دي د رضان نو باسي یو داغې نسو اعراض عن حکم الله بلوزی کول ثم تولیتم من بعد ذلك دویم پاغي کیو ہیل پا احکام دا اللہ کے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ دا اس درم واقعہ ذکر کی چه ہیل فی ذبح البقر پا عنوان سر مفسرین یادی چه دی با دا غوا پا ذبح کولو کی ہیلی اکڑے کل چه دی دا غوا عبادت شروع کو دسخی نو بیا موسیٰ علیہ السلام دی تو فرمائل چه دا دین توبو باسے او دا کار دا بو غلط تے نو پاگے کی طریقہ داو شوا
چې دی خو توبه وباسله چې موږ به د الله عبادت کوو، لیکن بیا هم زړه کې د غوا هغه تقدس په طریقه د الوهیت و، نو الله ورته د غوا د ذبح حکم وکړو چې کله دا معبود دی په خپل لاسو باندې خپل ذبح کی معبود باطل، نو خپل ودی زړه نه پوره مینه کټ شي. نو کله چې ورته موسی علیه السلام وفرمایل چې غوا ذبح کې، نو دا دی ته ډېر ناشنا کار ښکاره شو چې چا له مونږ عبادت کړی دی اوس هغه ذبح کو، دا خو به مونږ تاریخ کې ډېر وشرمېږو. نو دا هغه پس منظر الله قرآن کې ذکر کوي. وَإِذْ قَالَ مُوسَى وَكَلَ چې ویلو موسی علیه السلام لقومه قوم خپل ته ان الله بیشک الله یامرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره په ذبح کولو د یو غوا. ګوره بقرة نه نکره ذکر کړی ده، هره غوا چې بس ذبح کې نه د عمر لحاظو نه د رنګ لحاظو نه د بعض صفاتو لحاظو، بس خو غوا ذبح کې. قالو نو دیو یا تتخذونا هزوا، آیا ته نیسې مونږ لره هزوان په ټوکو سره؟ دا خو ته مونږ پورې ټوکې کې. څوک چې تا ته د خپل اله نه ووایي چې دا خپل رب دی او خپل اله دی ذبح کا، تاله به تعجب درځي که نه به درځي؟ دا خو د هغې اله نه هغه وی چې دا خو دې مونږ سره جوړ ګپ لګي. قال نو موسی علیه السلام اعوذ بالله، زه پناه نیسم به الله سره ان اکون من الجاهلین، دا چې شمه زه د جاهلانو نه، دا چې شمه زه د ناپوهیو نه. دا دې کې تعلیم دی ښه انسانانو ته، خصوصا علماو ته، چې جاهلانو سره د جهل خبرې کول یا جاهلانو سره ګپونه لګول یا جاهلانو سره خندنې او ټوکې کول، دا د جاهل کار دی ښه. بیوقوف سړي سره به لګیام نه به بیوقوف سړي له توجه ورکې، نه به بیوقوف سړي له د تلیفونو جواب ورکې. دا ځان له د شرم یو سبب ګرځي، ځکه هغه کې حیا نه، هغه کې غیرت نه هغه کې انسانیتي. اب سپکه خوله خوځي، کنځلې وکړي او بیا به ته د خپل وقار او عزت د وجې خوله بند ساتې، نو خلک به تا مجروحه ګڼي. دې د وجې نه موسی علیه السلام فرمایل زه پناه غواړم په الله سره چې زه جاهلانو رشم. دلته جاهل چاته ویلي دي؟ دلته جاهل هر هغه چاته ووایي چې هغه د کمقلو سره د بېدینو سره ټوکې وشتې کوي. دې وجې نه طلبا علما دا به عوامو سره دومره ازادي هم نه کوي چې دې سره د عالم هغه وقار او عزت ختم شي. دا نه چې سلام به مو سره نه کوي، دام نه چې مجلس کې به ځان سره نه کینی یا به سره نه کینی، دام نه چې معاملات به نه کوي، دا هر څه به کوي، لیکن د اصولو دایره کې دننه ازادي او دومره تعلق به نه جوړي کوم تعلق چې د علما او طلبا خپل منځ کې نه به د خپلو راز د خبرو نه عوام خبره. ځکه چې عالم دا یو لوی مقتدا دی، د خلک خبره مني، د پسې خلک رواني، نو کله چې د عالم د غیوبو نه عوام خبر شي، دې سر د داغه شان او رفعت کمیږي. قالو ادع لنا ربک، دیوی دعا وغواړه زموږ دپاره ربک د رب خپلنا، یبین لنا چې بیان کړي موږ ته ما هي څه د عمر د دې غوا. منطقیان وایي په ماهیه سره د ذات او د حقیقت باره کې سوال کیږي. په ما هو او ماهیه سره دلته په ماهیه سره نه د ذات باره کې سوال شوی دی نه د حقیقت باره کې. دلته په ماهیه سره سوال شوی دی چې څه د صفت د عمر د دې غوا، نو دا د منطقیانو اصطلاح کامله نه ده چې په ماهیه سره به خامخا د ذات باره کې سوال کیږي. دلته د صفت باره کې سوال ولې غوا ذات خو هغې پېژندو چې دوی څلور خپي او دوی ښکري او لکې حقیقت خو ورته معلومو، لیکن صفت یې وله معلومو چې کوم قسم غوا خو به د دوو خالو نه خالي نه که نه، یا به ځوانه یا به بوډۍ. د ځوانه یا دی که بوډۍ، که ځوانه نو بیا به هم وي د دوو خالو نه خالي نه، یا به یې رنګ سپین یا به یې زیړي. نو دا ټولې خبرې راته وکړه. قال او فرمایل موسی علیه السلام انه یقول، یقینا الله فرمایي انها بقرة چې دا یقینا داسې غوا ده لا فاردون چې نه د زړه بوډۍ ولا بکر او نه د نوې ځوانه، دا درمیانه غوا ده، نه زړه ده او نه بوډۍ ده، ځوانه ده.
بلکې د دې په منځ کې درمیانه ده. اوس الله دې د دې نو مکلف کړی لیکن دا دې په زوره سوالونه شروع کړه. اوانم درمیانه حاله ده بین ذالک په منځ د ځوانۍ او بوډاوالي کې. فافعلوا ما تؤمرون وکئ هغه څه چې تاسو ته حکم کولی شي. بس وی نور سوالات پکې مه کوئ، د الله چې څنګه حکم دی هغه ومنئ. قالوا ادع لنا ربک، دی وی سوال وکړه زمونږ دپاره ربک د رب خپلنا. د ادع لنا لاندې مفسرینو ذکر کړي دي چې ګوره دا دلیل دی په جواز د دې خبرې چې ژوندي کس ته د دعا لپاره ویلی شي. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم عمر فاروق ته ویلو یا اخی لا تنسنا فی دعائک الصالح، مونږ دې په خپلو نیکو دعاګانو کې مه هېروئ. نو کستانه یو سړی په مقام او مرتبه کې کم هم وي بیا هم هغه ته ویلی شي چې ته ماته دعا وکړه په شرط د دې چې هغه ژوندي. خو یو د بدعتیانو او د مشرکانو توسل دی چې هغې لاړ شي او قبر ته وایي چې ای قبر والا مونږ یې تا ته وایو ته الله ته ووایه. ځکه تجلیات فریدي او دارنګې رساله فریدیه او داسې فتاوه فریدیه داسې نور ډیرو کتابونو د دې لیکلي دي چې کم خلک د سماع موتا قایل دي که نه هغه مړي ته هم ویلي شي چې زه تا ته هم ته الله ته ووایه. نو دوی خو خپله لیکلي دي تسکین الصدور سماع موتا دواړو کې چې زمونږ په نیز باندې راجح مسلک دا دی چې مړي اوري، چې مړي اوري نو ته خو د دې قایل چې زه تا ته هم ته الله ته ووایه. د داسې شرک دی چې په هیڅ طریقه دې بدعتیانو ته مسلمانان ویل جایز نه دي. دې ته سوچه شرک وایي. ځکه زه تا ته هم ته الله ته دا خو بالکل تاسو قرآن وګورئ. قرآن کې الله فرمایي د مشرکانو د قول متعلق هغې به وي ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، مونږ د دې قبرونو والو عبادت نه کوو خو د الله او د دې په منځ کې تعلق دی. څه دی؟ نو وی ما نعبدهم مونږ د دې عبادت دا ولې و چې عبادت یې نه کوو. معلومه شوه چې دی هم د دې عبادت ګناه ګڼو. دور هغې خیال ساتو ځکه فرمیل ما نعبدهم عبادت یې نه کوو صرف چغه ورته وو. الله ولې فرمایي چې وهم عن دعائهم غافلون، دا غافل دي. مطلب یې دا دی چې دې ته مه وایه. دې ته وایي استشفاء، عقیدة الاستشفاء. دا بالکل شرکي مسله ده. نو څوک چې د سماع موتا د جانب راجع د سماع موتا قایل یو دې ته راجع وي هغې مړي ته هم دا ویلي چې زه تا ته هم ته الله ته ووایه. دا شرکي ده، داسې به نه وی. ژوندي کس ته ویلي شي چې ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساته. ما لونها څه دی رنګ د دې غوا. قاله او فرمایل الله انه یقول موسی علیہ السلام چې یقینا شان دا دی چې الله فرمایي انها بقره صفراء، یقینا دا یو داسې غوا ده چې زیړه ده فاقع تیز دی لونها رنګ د دې غوا تسر الناظرین حیرانۍ کوونکو لره. چې زیړ رنګ دی اوس یې ځان ته ګرانه بسه کړه. اول درمیانه قید پکې ولګو نو ته چې میلې ته لاړ شي او غوان ګورې خو درمیانه قید پکې لګی نو داسې غوا په ګرانه میلاویږي که نه. یو دویم قید دا چې زیړه غوا نو زیړه غوا خو نور هم په ګرانه میلاویږي. نو بعضې مفسرینو لیکلي دي لکه ابن کثیر په دې کې صحیح سند سر روایت نقل کړی چې 40 کالو پورې دي دې غوا پسې ګرځېدلي وو. قالو نو دې ویو دولنا سوال وکړه زمونږ دپاره بیان طلب که زمونږ دپاره ربکه د رب خپلنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما هیه څه د صفت د عمل د دې غوا. غوا خو به وي درمیانه عمر واله به وي زیړه به ومي خو کار به څه کي. ان البقره بېشک دا خو داسې غوا ده تشابه علینا چې ګډوړی شوې ده په مونږ باندې و انا یقینا مونږ انشاء الله که چې روغواړي الله لمهتدون خامخا رسیدونکي یو مقصد خپل ته. دا ګوره د دې یو سوال دا په طریقه د ظلمو. اول سوال وکړو چې د عمر باره کې تپوس وکړه، بیا راجمع شو چې اوس څه تپوس وکړو، اوس یې د رنګ باره کې تپوس وکړه چې د رنګ باره کې ووایي نو اوس وایي چې دا به کار څه کوي. دا دی هغه د الله په احکاماتو کې هیلې لټول او بهانې لټول او د الله احکاماتو کې رنگ رنگ تعارضونه جوړول. قال او فرمایل الله انه یقول اوی موسی علیہ السلام چې الله فرمای انها بقره یقینا دا داسې غوا ده لا ذلول چې نه د جوتی تسیر الارض
چې اړه ازبک لرا ولا تسقل حرسا او نه دا رټي چې وبکوي فصل لرا. ګوره یو جوتی غواړي یو رټي څه خو داسې چې کور کې خلک ساتي سره پیتې لشي څه داسې وي چې هغې باندې سیلي کوي یو یې پې کوي نو دا دواړه صفت د دې نشته. مسلمتن روغه موټه ده لا شیت فیها نشته د هېڅ داغ په دې باندې دا غوا چې کله ته په دې باندې یوې کې نو د قب سره د هغه پټۍ هغه داغ جوړ شي. نو الله فرمایي چې روغه موټه غوا ده دغه د مزدورۍ یا د وخلو ټکولو نشانات پې نشته. قالو نو دی وی الان جئت بالحق اوس راتلو کړو تا په پورا بیان سره. تفسیر ماجدی کی وی یعنی مفصل و پورا فتح تو اب بتایا ہے اوس دی پورا خبر وکړه. ابن کثیر فرمائی قتاده په حواله وی الان بینت لنا اوس دی مونږ ته بیان کو خبر دی واضح کړه. بیان القرآن کی وی آپ نے پورا اور صاف بات فرمائی اوس خبر صفا شوا. دی وته وی چې اوس د راتلو کړو په حق سره کده دی دا مطلب چې مخ کې داسې غب شپ لګاو اوس د خبر اخلاص کړه نو په دې قول سره دا کافر شو. او کده دی دا مطلب چې تر اوسه خو خبره واضحه نه و اوس د وضاحت کو بیا کافر نه دی. فذبحوها نو ذبح کدی دی غوالرا وما کادو يفعلون او نو دی د دې کار کوونکی. ګوره مخ کې د دې بیان نه ان شاء الله یو ویلو غواوته ملاو شو. دویمه خبره ده چې هیلي بهانې ختم کړل غوای صاحب حقړه که هیلي بهانې نه ختمولې نو وما کادو دی الله په حکم باندې عمل نشو کولی او د الله په حکم عمل کول واجب دي لیکن دی په دې نشو کولی تر څو چې بهانې نه وي پرېښې. نو دا د قرآن د نازلېدو په وخت کې چې کوم یهودو هغې ته الله فرمایي چې ستاسو مشرانو کې دومره لوی غیبونه و دومره بدۍ پکې وې چې د الله احکاماتو پورې دومره ټوکې کولې داسې ټوکې هغې د الله احکاماتو پورې کولې چې د الله حکمونه یې داسې په ګپ شپ باندې اړول. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ کله چې ویلو موسی علیه السلام قوم خپل ته ان الله بېشک الله یامرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره دا چې ذبح کړئ یو غوا. قالوا ویل اتتخذنا آیا نیسي ته موږ لره هزوا په ټوکو سره. قال وفرمایل الله موسی علیہ السلام اعوذ بالله ز پناه نیسم په الله سره ان اکون من الجاهلین دا چې شبد زو د جاهلانو نه. قالو اوی دی قوم ادعو لنا معلوماتو که زمونږ دپاره بیان طلب که زمونږ دپاره ربک د رب خپلنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما هي څه د عمر د دی وا. قال او فرمایل موسی علیہ السلام انه یقول یقینا الله فرمایي انها بقره یقینا دا تاسو ته چې حکم شوی دی بقره دا داسې غوا ده لا فاردون چې نه زړه او بوډۍ ده ولا بکر او نه نوې ځوانه ده اوان میان حال ده بین ذلک فمن د دې کې ففعلون وکې ما هغه تؤمرون چې تاسو ته حکم کولی شي. قالو دی ادع لنا معلوماتو که زمونږ دپاره ربک د رب خپلنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما لونها څه د رنګ د دې غوا. قال او فرمایل موسی علیہ السلام انه یقول چې یقینا الله فرمایي انها بقره یقینا دا تاسو ته چې حکم شوی دی دا داسې غوا ده صفراء چې زیړه ده فاقع تیز د لونها رنګ د دې غوا تسر الناظرین حیرانوي کتونکو لره. قالو دی ادعو لنا دعا وغواړه زمونږ دپاره ربک د رب خپلنا یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما هي څه د صفت د عمل د دې غوا. ان البقره بېشک دا یو غوا ده تشابه علینا چې ګډه وډه شوې ده په مونږ باندې و انا یقینا مونږه انشاءالله کو غواړي الله نو لمهتدون رسیدونکي یو خامخا مقصد خپل ته. قال اوی موسی علیہ السلام انه یقول یقینا الله فرمائی انها بقره یقینا دا تاسو ته چې حکم شوی دی داسې غوا ده لا ذلولون چې نه د جوتي تثیر الارض چې اړوي ځمکې لره ولا تسقي الحرث او نه د ارټي چې اوبه کوي فصل لره مسلمتون روغه رموټه ده لا شیت فیها نشته د استاغ په دې غوا. قالو وی دی بنی اسرائیلو الان اوس جیتا راتلو کړو بالحق په پورا بیان سره فذبحوها نو ذبح کړه دی بنی اسرائیلو ها دی غوا لره وما کادو یفعلون
او نو دا کار کوونکي، یعنی نو دی د غوا ذبح کوونکي مخکې د پوره بیان نه